د دنیا هر علم چې دی هغه د کدي بیان اسمه راغلی او انسانان چې پر یو ځای سره یو ځای کېږي دا د عادت وجه نه دی نه د فطرت وجه دی بلکې دا د عقل او د غور فکر د وجه دی چې بیا د یوروپ رنسانس پیریډ شروع شو لازم د مسلمانانو چې کوم علومونه وغه ګرځه شاته واړو دویم چې کوم نظریه د ابن خلدون په خپل کتاب کې هغه نظریه عصبیت چې وختي ما درته وویل د تیوري اف سولیډریټي چې عصبیت هغه ټیم کمیږي چې دورې په ریاست کې عيش پسندي شروع شي یعنی سہولیات راشي و تاریخ چې دی هغه همیشه د اشرافیه کبرستا اشرافیه یادره ده نو کومه کاولی سي ک چانکیا سي او ابن خلدون سي دا درې سره بادشاهانو دا کینګ میکرز دا بادشاهګر وو بادشاهګر ورته چې خپل بادشاہ نه بیا نور بادشاهان جوړي واغه تلاري او شي واغه طریقې او شي په سیاست کې ول اخلاقیات چلیږي دا درې سره وای کلم اوس خبره خو د ابن خلدون د دونی غټ سړی دومره غټ کتاب او زما رقم کمیل مسړی څو باندې د په وګڼټه کې په نیمه غنټه کې پنسلیش منټه کې زبده په نشست کې سم مختصره دومره غټ کتاب لیکلی دی شپږ سوه کاله کې وسوم پر د باندې څوک په وخوړی و یا دینه دی بل په بل خوړی و یا دا رقم یعنی وسوم پر د باندې د کتاب اختلافات تداوس حد پر روان دي د یو کتاب دغه دی چې مقدمه ابن خلدون ده او په تاریخ کې دوه نور کسان تیر شوي دي چې هغه هم د کتاب او د خیالاتو سره ډېر نږدې تیریږي یو لکه د ایټالي د فلورنس ښار نیکولاس میکاولی دغه کتاب دی د پرنس په عربي کې مخکې کتاب الامیر ورته ویل کېدی او یو 3000 کاله مخکې سړی تیر شوی دی اوس یې ماته کتاب ویندي ارتشاستر چې د آچاریا چانکیا لیکل دي نو د اصول سیاسیت چې کوم ماهرین دی هغه دا وایي که مقدمه ابن خلدون سي که د پرنس د میکاولی سي او ارتشاستر د چانکیا سي د دې درو سرو کتابو کې د سیاست په حواله د اقتدار په حواله د حکومت په حواله د سټیټسمن د حکمران په حواله سره یو قسم دا پیچ بیان کړی او درو سرو کوشش دا کړی دی چې مطلب خاص کر چې د پولیټیکل ساينس سره تعلق کم مضمونونه دي کم ټاپکس دي هغه د درو سرو انتهایی ټچ کړی دي اوس ابن خلدون چې دی هغه مسلمان دی او د سوشیالوجي د ماډرن سوشیالوجي باندې ورته ویل کیږي نیکولاس میکاولی چې دی هغه تر اوسه پورې د تنقید په دایره کې دی خاص کر د هغه خلکو په نظر کې چې د جمهوریت سره یو څه محبت لري مینه لري اچھا اوس دواره به د ابن خلدون تعارف درته وکړم چې ابن خلدون د کوم ځای او د چې کوم روزنه سوی وله تعلیمي او سیاسي اصل کې دی خو دویم عرب فیلسوفر د سمخت په عرب فلسفه ډېر کم یو محی الدین ابن عربي تیر شوی دی چې په زرمه صدیق تیر شوی دی او دویم دی هغه سمخت چې کوم مسلمان فلسفه راغلي دي کله څنګه د فلسفه د استاد ابن رشد دی یا الکندی سی الفارابی سی امام غزالی سی هغه ګرځي یا د څوک د سپین دی یا څوک د اندلس دی یا څوک د خراسان دی یا څوک د ترکستان غدي خاص د عرب د یمن وجدي هغه ولنی دی اول دغه محی الدین ابن عربي دی او دویم د ابن خلدون دی نو د خاندان د دې چې کوم بیسیک اوریجن چې هغه دغه سو د یمن سو بیا د دې خاندان چې غولنې سره خالد نوم دی خلدون د خالد جمع ده دی لاړو د غله د شروزګار د شزبن په خاطر تیونس دی موجوده په افریقا کې ملک دی شمالي افریقا کې بیا دلته مطلب د چې کوم ورنکګانو بیا پلا د غلطه مطلب ځوند کړی نو د پیدایش هم په دغه تیونس کې سوی دی په 1922 عیسوي کې بیا تر 1400 پورې د مکمل ځوند شپږ بیا کار تقریبا د ځوند کړی په ډېر کم عمر کې د هغه دغه زمانه ولا د خلکو بل کار نو ما سوا د علم او تعلیم بیا خاص کر حدیث فقه تفسیر علم نجوم علم فلکیات جغرافیا میتماتیکس بیولوژي فزیکس دا د خلکو کار په کښنی عمر بیا ورور که د قرآن حافظ او ساسا د نور علوم سره حافظ دی بم په هیڅ سره راغلی وو نو 25 کال کې د عمر کېدلو چې دی چې کوم د تیونس حکمرانو په غشبو کې
دوی به د لږ تاریخ ویلی د قدیم هسپانیا تاریخ، هسپانیا ته موجوده سپین ورته ویل کېږي. نو په دغه شپو کې چې دي مسلمانان چې دي په دغه خطه کې څه یوروپ دی او څه شمالي افریقا ده، په دې کې سر تقسیم دي. مطلب اندلس کې هم مسلمانانو حکمراني ده، په هسپانیا کې هم ده، په اشبیله کې هم ده، په غرناطه کې هم ده، په کرتبه کې هم د حکمراني ده. دلته کې مختلف کوچني مسلمان ریاستونه ول. نو دوی هم چې راغټ شو د 25 کالو، بس ظاهره خبر ده په هغه شپو کې د ده رقم خلکو نه و. بیا چې و هغه ریاست پرېږدل هم نه. نو حکمران په نظر کې برالی بیا د رقم سړی چې آزاد خیاله ولو و هر شي سوچ کوئ فکر یې کوئ. نو فورا یې د تیونس چې کوم دغه و تلمسان حکمرانو ابو عبدالله ابو عنان دغه پر حکمراني کې دغه په دربار کې زر مهر بردار یې جوړ کړي چې کوم د ریاست یا د دې د خوا چې دغه خوا چې به یو سټمپ دغه راکړي کاغذ پر هغه به دستخط کوي. نو د یو قسم دغه کاتب و او کاتب په عربي کې دغه سیکرټري ته ویل کېږي چې د پرسنل سیکرټري خاص. څوکه ما په اول سر درته وویلې دی او میکاولي په دې شي کې دواړه دی تعلق سره لري. د دواړو دا خوښه وله وځان ته په اردو کې یو لفظ مل کېږي نرګسیت. نرګسیت دا معنی د خود پسندۍ شکار، یعنې دوی ول بس نو موږ زموږ بعد بیا څوک نشته. هغه په دې وجه چې دوی په خپل ځان کې قابلیت دي او په دوی کې واقعي هغه شی ول هم دی نه و چې نو پکښې قابلیت هم پکښې و. نو دا خواهش ولو چې یاره مطلب زه د چې کوم د وخت حکمران دی باچا دی زه د هغه ته نږدې یم، زما ماسې یوه باید دی هغه ته نور چاته چورت نه وي نه په چا کې مطلب نه پر هغه چا دونه تکیه وکړي. او میکاولي هم دغه چورت و فکر یې ولو. بهرحال چې چیرې به ده په یو دربار کې وده ته ښه وده به ورکړله 2 کاله 3 کاله بعد به یې پسې واخیستې. داسې نه وه چې په ده کې به قابلیت کمې وي. هغه چې کوم درباري سازشونه هغه به دونې زورور سو، د باچا غوږونه به دونې ورډک کړلو. هغه به ویل بس دا ستا خلاف دی، د سبا یو ته راپورته کېږي بیا به نه به ته نه به دیکدار یې، نه به ویل ځه په مخه دې ښه سره. دغه رقم بیا دی د اندلس چې کوم حکمران و دغه باچا په دربار کې ډېره غټه وده یې ورکړه. وده حاجب داسې وده وه چې کوم په دربار کې عالمانو فضلاو شورا و ادباو د هغو مشر یې جوړ کړي. د دې ګردو مشر دی و، یعنې د 10 کالو که د 15 کالو مګر ده ته یې دونه غټه وده ورکړه چې د هغه 80 کالو او 80 کالو د بزرګان خلک وو د ده تر لاس لاندې وو، مګر د هغو هم نسو خوښ. بیا سازشونه کول د دا ځای هم چې واخیستې. دا بیا دی لاړې مصر له. په مصر کې بیا د ابو یوسف کمران د برکوني دغه باچایي وله. هغه ده ته د چیف جسټس ودغه څه ورکړله. هلته څومکې د مذهب مالکي و ده چې کوم دغه چې کوم سکول اف تاټ چې ولو امام ابو حنیفه نه بلکې د امام مالک فالوورز و د هغو عقیده یې فالو کوله. دی خپله هم د عقیدې په لحاظ د دین په لحاظ د امام مالک چې کوم موطا حدیث کتاب لیکل د هغه مطلب ډېر ویلی هم او ګسه د هغه حفظ کړی و. د خپله وایي په خپل تاریخ ابن خلدون کې چې ما د حدیث 3 کتابونه حفظ کړي. یو د امام مسلم چې کوم د حدیث کتاب دی، او دویم د موطا امام مالک دی، او د امام حنبل کتاب. نو په مصر کې و د چیف جسټس وده ورکړه. دغه اخري وده وه چې ده پر دې کار کوي. بیا د دغه ودې څخه بیا د خپل استعفا ولا ورکړه ولاړ. د هلته په مصر کې و چې خپل خاندان یې راوغورځېد تیونس څخه د بدمرغه خاندان یې ګرده په سمندر کې. مطلب دغسې اوس نو تاریخ وایي ظاهره خبر د موږ دغه تاریخ یو سورس دی چې د 600 کاله مخکې 100 کاله مخکې چا سره کوم واقع شوي په هغه به ځان خبروو. نو ګرده خاندان یې د مصر دغه تیونس راکلي مصر له په جاز کې و د اوبو چې کوم جاز و ګرده په هغه کې سره تباه شول. بهرحال بیا هم دا سړي دونې غټه حادثه ویندله، هغه باوجود یې ځان ورته ټینګ کړي، دونې غټ کار یې وکړي. نو دا خو د خانداني او تعلیم پسې منظر. اوس به راځو پر دې کتاب باندې به غږېږو. دا کتاب اصل د کتاب نه لیکي، د مقدمه لیکله. تاسې به پوهېږئ چې مقدمه اصل کې سړی چي دپاره کاږي. مقدمه چې کتاب ولیکل سي یا به داسې په کتاب په مخکې دی په وینئ د کتاب د فهرست پیج بعد بیا همیشه یو پیج راځي د باچا ورته ویل کېږي یا پریمبل ورته ویل کېږي یا تمهید ورته ویل کېږي. د هغه مقصد دا وي چې که کوم سړی چې دا کتاب وایي هغه د اول دا پیج ووایي. دا د مقدمه یا تمهید یا پریمبل تقریبا نو که زیات په 3 مخه باندې وي.
یا به 2 پیجه یا به 3 مخې چې څومره کوچنی هغومرې د رایټر د قابلیت اندازه لګول کېږي. نو وایي ته چې مقدمه ووایې یا تمهید ووایې یا دیباچه د یو کتاب ووایې د هغه دا اندازه درکوي چې دا کتاب د څه باره کې دی، د دې څو چپټره دي او د مصنف بنیادي خیالات د څه سره تعلق لري. مقدمه اصل کې ودې شي ته وایي. نو دی خو کښېنستی چې زه مقدمه وکاږم، د یو کتاب لیکلی ولو تاریخ العبر، نوم ښې ډېر غټ دی خو بهرحال مختصر نوم یې ده تاریخ العبر. په دا کتاب کې د 12 چپټره لیکلي دي او دا مکمل طور پر د اسلام د اولې ورځې څخه ونیسي بیا د ده تاریخ د ده تر ورځې پورې قبل از اسلام او بعد از اسلام چیرې مسلمانانو حکومت کړی وو، معاشره یې تېره کړې وه، یو څه یې تېر کړي وو، دا مکمل تاریخ یې ده لیکلی وو. نو دی کښېنستی چې زه دا کتاب په ده مکمله کوي. اوس نو یې غوښتو چې دا کتاب مقدمه وکاږي، خو چې دی کښېنستی کتاب نه سو، هغه مقدمه نه سو، هغه پر کتاب سو ورسره. نو ته یې دې اندازه وکړي ده لیکله مقدمه یو 15 پیجې لیکله، یو 10 پیجې لیکله، هغه ولاړه او پر کتاب ته وخته په 2 جلد کې راغله. نو د موجوده زمانې چې کوم تاریخدان دی ارنلډ ټاینبي وایي چې د ده مقدمه پر دا لیول ده چې تاسو سوچ وکړئ چې په دې کې شپږ چپټره بیان شوي دي، د ژوند شپږ سیکشنه دې کې بیان کړي دي. نو به هغه تاریخ العبر به څونه پراخي، هغه پاکې به څو نظري، پاکې به څونه فکرونه، پاکې به څو تاریخ. نو اصل کې مقدمه ده لیکله د تاریخ العبر دپاره، مګر هغه مقدمه خپل کتاب سولو او کتاب هم داسې کتاب سو چې تر هغه زیات سولو. وجه دا چې هغه خالي د تاریخ دی یا فلسفه تاریخ باندې لیکل شوې ده. په دې کې د خالي تاریخ نه دی راوړی، بلکې په دې کې سوشیالوجي هم راوړې ده، په دې کې پولیټیکل ساینس هم راوړی دی، په دې کې اکنامکس هم راوړی دی، په دې کې کلچر اینډ کنونشنز هم راوړی دي او ساسا پیډاګوژي هم کې راوړی. پیډاګوژي خو نو دوی پیژني علم او تعلیم سره متعلق چې کوم آداب ان شپږ سیکشن کې بیان کړي او ساسا جغرافي هم کې راوړی. دا نو بیخي نشو ده کړل، ولې جغرافي د مضمون نه وو، مګر چې کوم جغرافي د لیکل د سړی چې وایي دی ګس غټ جغرافر هم. بهرحال دی د سوشیالوجي د ماډرن سوشیالوجي پلار منل کېږي چې د ماډرن سوشیالوجي بنیاد ګس دی شي. نو هغه مقدمه چې ده هغه په 1308 کې تقریبا بس په 11 میاشتې کې یا داسې په 13 میاشتې د مکمله بس چې د سیاسي درباریانو سره دغه ودو سیزان اخلاص کړي نو ورته کښېناست. نو دغه مقدمه چې ده تقریبا پر 6 چپټر باندې په اول چپټر کې د خالي جغرافیه بیانوي. جغرافیه، ځمکه، ډیموګرافي، آبادي چې ده او کلایمیټ، موسم د دې شان سره تعلق لري چې دا چې کوم جغرافیه ده په جغرافیه کې د نور د آب و هوا راځي، موسم راځي او د ځمکې شمالي او جنوبي او کورې چې کومې دي د دې پر انساني رسم و رواج پر ژوند څه اثرات دي. په دویم چپټر کې دا نو ښه چپټر دا دی، دویم چپټر دی دا کې دی د شهري زندگی او دهی زندگی باندې بحث کوي. و شهري زندگی ته دی مدني زندگی وایي او د دهات زندگی ته دی بدوي زندگی وایي. اصل کې مدینه چې ده یا مدني دا و شهر ته ویل کېږي. او سات په دې معاشره کې چې کوم دغه دی چې پېژندل کېږي هغه دی په دا شي دی، هغه د عصبیت تیوري ده په سوشیالوجي کې دغه کې بیان کړې ده. په دریم چپټر کې دی د ریاست، د مملکت، د حکمران، د اقتدار اعلی، د پارلیمنت، د وزرا دې سره متعلق بحث کوي چې دا به مطلب څه رقم وي، حکمران به څه رقم وي، خلیفه به څه رقم وي، دربار به څنګه ساتي او فوج به څنګه وي او بادشاهګر به څوک وي او څنګه به سختي کوي او څنګه به اقتدار ساتي. په دې سره دی بحث کوي. په دریم چپټر کې دی تهذیب او تمدن پر دې دی ګایږي. په دې سات دې سره دی په تهذیب کې او په تمدن کې چې کوم د دې لوازمات راځي، لکه یعنې د هغو بد و باش، د هغو رهن سهن، د هغو طرز زندگی پر دې باندې دی ګایږي. په پنځم چپټر کې مکمل اکنامکس بیانوي. اکنامکس چې مطلب اقتصادیات چې دي، ذرایع پیدایش چې دي او د دې چې کوم دغه دی یو کیپیټالیست اکانومي ده او یو سوشلیست اکانومي ده، دغه رقم تجارت دی، صنعت دی، کارخانې دي، هنر دی، مهنت دی، پر دې باندې ګایږي. او آخري چپټر چې هغه پیډاګوژي ده، پر علم او په تعلیم ګایږي. د علم چې کوم اقسام پر هغو ګایدلی دي او علم څنګه خورل کېږي پر هغه طرز ګایدلی دي، اوس د استادانو په طریقه کار ګایدلی دي. نو زما په خیال دغه 6 چپټر یې بس دي، زه خو وایم د هغونې تعریف یې بس د مقدمې هغه
اوس خو څنګه ما درته وویل چې دی د ده خوشقسمتي دا وه چې دی په دې دور کې پیدا سولو چې د اسلام ډارک ایج شروع کېدی او د یوروپ رینیسانس پیریډ شروع کېدی. یعنې دی بالکل پر دا سیکشن باندې پیدا شوی. کنې موږ ته معلومه ده چې د اول قرون وسطا تورې دور تېر شوی په کې د مسلمانانو پیدا شوي وو چې هغه یې داسې پریپریشن چې د څوک مقدمه وکړي په دا طرز یې وکړي. تاسو معلومه ده که زکریا الرازي وو که ابن رشد وو که امام غزالي وو یا دا رقم چې د الکندي الفارابي چې کوم مسلمان پولیټیکل فلسفرز راغلي د هغو سره په ژوند کې کم څه نه دي شوي ورسره ګرد یا مطلب وهلي دي ټکولي دي یا تړلي دي. مطلب کوشش یې کړی د وخت حکمرانانو چې دوی خبره ونه کړي زموږ خلاف مګر د خوشقسمتي دا دی په دې دور پیدا کېږي چې دلته د اسلام ډارک ایج شروع کېږي او د یوروپ رینیسانس پیریډ شروع کېږي. نو مسلمانانو هغه رینیسانس پیریډ څوکه ختمېږي. 14 صدۍ بعد په مسلمانانو کې تقریبا تر حده پورې تقلید پرستي شروع شوه. علم پرستي، تحقیق، ریسرچ، تشکیک، علم او ادب، غور فکر دا ختم شول. بس مکمل طور پر د یو د بل یعنې بس نو داسې توري چې هغه باید چې موږ ته احترام جن وکړو. نو په دې وجه باندې وخت یې ولا ورکړي او د کتابونو کې ولیکي. او دویم غټ شی دا و چې دی د حنفیه طبقې څه نه و که دی په هغه طبقه کې ولی په هغه فکر کې ولی کېدی چې د کتاب څه نه وی لیکلی. د امام مالک د فکر غولو د هغه په هغه کې بیا دا تحمل ډېر و او دی بیا په دا هسپانیه سایډ کې ولو د سپین سایډ کې ولو دی په سنټرل عربیه کې نو یا په ایران کې نو یا په عراق کې نو دلته چې مسلمانانو ډېر زور دلته د خلیفه خاص کر پاشپو کې د عباسیانو دور په عراق بغداد چې د کیپټل او په دغه دور کې د امام ابو حنیفه چې د مسلک چې کوم عالمانو یا فضله خلکو هغه داسې سړی پرېږدي نه چې هغې داسې خبره وکړي د ریاست متعلق د بادشاه متعلق یا د علم د ادب متعلق هغه کتل نه پرېږدي خو مثالونه یې پراته دي کتابونه جنډک دي. بهرحال د په ډېرو شیانو ګپ نظریې ساتلې دي پر تاریخ نظریې ساتلې ده پر سوشیالوجي ساتلې ده پر قانون یې ساتلې ده مګر د دوې درې ډېرې نظریې ډېرې مشهوره دي. یوه چې ده د ما وختي درته ویل نظریې اصلیت چې ده د تیوري اف سولیډاریټي چې ورته وایي او یوه تیوري چې ده د په اردو کې ورته وایي تیوري اف سوشل ګیدرینګ دا موږ ته سره ناست دي. یو نظام اجتماعي ده او یو نظریه اجتماعي شعور کولکټیو ډیکورم یا کولکټیو انټلیکچولیټي چې ورته وایي. نو دی پر د خپل کتاب کې پر دغه نظریه باندې بیخي ډېر ګایېږي. موږ سره په سوشیالوجي کې یو ارسټوټل دی یو اګسټ کونټې دی یو البرټ سپنسر دی. د دې څخه مخته صرف ارسطو داسې واحده سوشیالوجیست اوس هغه ګسه فادر اف نالج ورته ویل کېږي. د دنیا هر هغه علم چې دی هغه د قدیم یونان څخه راغلی او دی خپله په کتاب د دې اعتراف کوي چې کوم قدیم علوم تر موږ پر راغلي دي هغه زیات خوا د یونان د خلکو دي او په خپل مقدمه په اخر کې پر دې بحث کوي چې ولې خالي د یونان علم تر موږ راغلي د رومن امپایر نه دي راغلي د کلداني چې کوم اقوام تېر شوي دي خامونشي چې کوم تېر شوي دي ایون وایټ هونز ورته وایي دغه تېر شوي دي د دې علمونه موږ نه دي راغلي. صرف چې موږ وګورو لیټن امپایر ګریک ورډز یا لیټن ورډز دغه وي تی فزیکس او بایولوژي په دغه کتابو کې ویلي وای دا د رومن لینګویج توري دی یا د ګریک لینګویج توري دی یا د ارسطو دی یا د افلاطون دی یا د سقراط دی یا د بوکرات دا رقم. نو دی دویم سړی و چې پر نظریه اجتماعي شعور یا پر نظم اجتماعي وږی دی. دی وایي چې د نظریه اجتماعي مفهوم دا دی چې د معاشرې چې کوم خلک دي د هغو جذبات احساسات او د هغو چې کوم خیالات دي په هغو کې هم اهنګي په هغو کې توازن وي. یعنې چې یو کار کېږي یا د یو کار کول اراده یې باعث د ګرد یو سوچ یا د یو شي خلاف یا د یو شي په حق کې. مثلا اوس زموږ معاشره د زموږ رئیس څو خلک بیا دا وایي چې یاره منشیات څوک یې کاروبار کوي څوک یې کري څوک یې هڅ کوي. اوس دغه درې خلک چې وګوري هغه منشیات ته بد نه وایي او څوک چې نه یې کاروبار کوي نه یې هڅ کوي او نه خرڅوي هغه دې ته بد وایي. یعنې غټ فرق دلته راغلی چې په معاشره کې دوه کلاسه پیدا شول. دی وایي چې د معاشرې د سوشل ګیدرینګ دپاره یا د کولکټیو ډیکورم دپاره لازمي دی چې د خلکو جذباتو خیالاتو احساسات سره یو وي او هغو کې توازن پروت وي. که توازن نه و پکښې هغه معاشره بیا خپل مقصد نه رسېدی سي او نه د رسېدو توقع ساتي
بلکې همیشه به دوی د اختلافات شکار وي. دویم شی دا وایي چې انسانان چې پر یو ځای سره یو ځای کېږي دا د عادت وجې نه دي، نه د فطرت وجې دي، بلکې دا د عقل او د غور فکر د وجې دي. دا موږ ته سره ناست یو، دا موږ ته د وجې نه چې موږ ته فطرت دا وایي. نو فطرت خو په منځ کې دی، د عادت مجبور یو، یا یو فرض دی راباندې 5 وخت لمونځ باندې ورځو، یا یو په هوټل سره کښېنو، یا کور ته ډوډۍ، دا زموږ د فطرت وجې ده. مګر دلته ناسته سبا ولې نه کښېنئ، بل سبا ولې نه کښېنئ چې خلک نن کښېنو، نن په دې کښېنو چې یو خبره سوې چې بای پلانې راځي، پلانې کتاب دی، پلانې کیسه ده، نو بیا راځه موږ سره کښېناستو. نو په دې وجه باندې دی وایي د انسانانو اجتماع چې د هغه د عقل او د غور فکر په نتیجه کې کېږي، او د حیوانان چې د هغه د عادت مجبوره دي، یا د فطرت وجې دي. بل خبر دی کې چې د په معاشره کې د چې کوم شعور اجتماعي دی ته وایي د بنیان مرصوص. په قرآن مجید د آیات راغلی دی په سوره صاف کې بنیان مرصوص دی، کله چې اورېدلی بنیان مرصوص دی په عربي کې د اوسپنې و دیوال ته وایي، او په اردو کې استیصاف الهي دیوال اورېدلی به مې. دی وایي ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله کانهم بنیان مرصوص. او الله پاک وایي زه د هغه خلکو سره محبت کوم چې زما په لاره کې فی سبیل الله وجنګېږي او داسې لکه د اوسپنې دیوال. دی وایي دا بنیان مرصوص معنا اجتماعي شعور دی. ابن خلدون خپله وایي چې دا بنیان مرصوص معنا دا ده چې د خلکو شعور چې دی د هغو شعور کې یووالی راسي، د یو شي په خلاف راسي، د یو شي په حق کې راسي. یو شی جوړول غواړي، یو شی تعمیر کول غواړي، یو شي ته روزنه ورکول غواړي، یو شی ډیولپ کوي، باید د دې خیالات سره یو شي. نو دی وایي دا خیالات به څنګه سره یو کېږي؟ دغه ته بیا د نوم کړی سوشیالوجي اف لیډر. لیډر خو په اردو کې وزینې ته وایي LADDER. دی وایي دا شعور اجتماعي دا به ته څنګه تعمیر کوې؟ ظاهره خبر دی سوشیالوجیست دی د هغه شي بنیاد عمر کوي، خالي خدا نشي ویلی چې بس په ځان کې اجتماعي شعور راولي. اجتماعي شعور دی په ځان کې څنګه دی هغه اول شي د هغه احساس دی، سینس اف ریسپانسبیلیټي، چې په هر سړي کې بس سینس اف ریسپانسبیلیټي خپله پیدا کېږي، هر څوک به احساس خپله پیدا کېږي. اوس هغه احساس به زه به په مثال در وښیم. زه خپله موسی کالج کې، موسی کالج د هزارګانو خواته دی، نو کله چې دغه علاقه لیدلې یا مینې لیدلې تا به څه لیدلي. نو اسلام خو وایي قد افلح من تزکا، وایي هغه سړی چې کامیابه دی چا چې پاکیزګي اختیار کړه. که دغه نه ده دا خلک دومره په شعور کې اجتماعي شعور دونه بهترینه دي چې سهار ټایم زه کالج ته ځم، زه چې پر کوم روډ اول د کور د خوا ورځم ګوټونه مې خرین سي، بیا چې دوی خوا ته ورسم ګوټونه مې برته صفا سي. هغه وجه چې ده د علاقه دومره صفا ده، د صفایي په حواله دا روډونه خو دوی خپله جارو کړي. دوی سرکاري چې کوم ملازمین د هغو ته انتظار نه لري، سهار وختي راوځي که سپینږیری که ځوان خپل روډ، خپل دکان مخ، خپل د ګلۍ مخ خپله جارو کوي. او بل شی بیا دا دی چې ته وله ورسې سهار وختي به دا سپینږیري خلک وي دا ژېړې ژېړې ډبې به لاس په ګاډۍ کې راخیستي، دغه ته به اوبه ورکړي، د درخت ته به اوبه ورکړي. اوس په دغه سچویشن مې زه راسم د بابل د زموږ غټ بازار خو دا لیاقت بازار دی، شارع اقبال دی، ته یقین کې د دکانونو مخ ته په دا وایه کچره، د پلاستیکان، د کیلو خورونه، د فروټ خورونه، یا د شپې څوک راغلي بوتل یې څښلي هغه دلته پروت وي، خټکی یې خوړلی، هندوانه یې خوړلي، ام یې خوړلي، پر دغه ځای پراته وي. یعنې د اجتماعي شعور خالي د صفایي په حواله دومره موږ کمزوري یو، نه دومره کمزوري یو چې زه خو وایم هغسې موږ د دې وړ نه یو چې هغسې ځان ته په ژوندي خلکو ووایي. راواخله دغه رقم ډسپلین راواخله. یعنې زموږ د سکولو د کالجانو چې کوم سټوډنټس دي، کوم طالب علمان دي، یو ګپه به د هغوی د دې تر مخ وکړم. زه یو وخت د کالج سره روان وم، د اسلامیه کالج مخ ته راتېرېدم، ډېر رش شولو، راایسته شروع کړه په یاسواره. نو دلته د اسلامیه کالج رقمان راوتلي تر ټایانو سره نیولي وم، په ټایانو سره کشول، د چا په لاس د اکشیشي بیګونه په د بیګو یې سره وهلم. نو رش خو زه م ودرېدم، دلته رخشې والا و، هغه خو بل څه یې په وس نه پرېږده، و اسلامیه سکول و، دا نوم و دا ګېټ ته ښکنځاوې کولې. او دغه سړی د رنګ دی مېلمېدی تا شولګر سره، نو به ظاهره خبر د رخشې والا و، نو به د سکول د طالب به 900 وي. د ده دا سوچ و لیاره چې د دومره غټې ادارې سالکان راوځي، دا وردۍ اغوستي، دا دونې پیسې ورکوي، دا پلرونه دونې خرڅې پکې ایستي، دغه حال دی. نو باید موږ بیا د بل چا څخه کیسه ګیله نه وکړو. څنګه دا دومره غټ موږ بنیادي شی که سکول والا یې که د کالج تر ما پورې په موږ کې هغه غټ شی د هغه احساس نشته.
چې کله په موږ کې ځان کې احساس راولو، احساس دی د هر شي قدرت الله پاک خپله په دې کې ایښی دی. دا نه په بازار کې خرڅېږي نه په کتابو کې خرڅېږي. ها دا ظاهره خبر ده چې یو سړی یو د علم د ادب سره د خلکو سره کښېني ناسته ولاړه کوي، د هغه کې یو ښه خبرې زده کوي، قدرتي په دې کې احساس انسټال کېږي. دویم شی دی وایي انفرادي اخلاق. دا سره چې کوم انډیویجول ایتکس دی دا باید پر دې لیول باندې چې کم سے کم د داسې څوک دا ظهیر نشي یاره د ګایدنګه د ناسته ولاړه د خلکو سره تعلق دا یعنې هر سړی ځان جنګ کېږي. پښتانه وایي ځان دیګ لکه ګوړه چې خلک در باندې راټولي، ځان سره لرګی مه جوړوه چې خلک دې ته کې ګره داسې زغلي. نو دریم شی چې دی دا وایي ایثار او تعاون، یعنې موږ یو قرباني نشته او بل تعاون نشته. واقعي دا شی موږ سوکه ختمیږي. او څلورم شی دی هغه علم او تعلیم دی چې څومره خلک د علم سره نزدېکت لري، تعلیم سره تړون لري، که هغه په مدرسه کې، که هغه په سکول کې، که هغه په کالج کې. ضروري نه ده چې خامخا دې په یو باونډري کې که د باونډري څخه د باندې هم وي هغه ته هم تعلیم ویل کېږي. دی وایي دا څلور لیډره دي، څلور زینې دي. د دې زینو بعده که بیا هم په معاشره کې اجتماعي شعور نه راغلی یا نظم اجتماعي نه راغلی، دا معلومه ده چې نو بیا معاشره نه ده، نو بیا د انسانانو ځای نه دی، نو بیا کېدای شي نو د نور مخلوقاتو ځای. دوی بیا دې کې مثال ورکوي، وایي اخوان الصفا. اخوان الصفا چې په 900 کې په عراق کې مطلب لکه موږ چې ناست یو بس دې ته بوک کلب ویل کېږي، هغو ته اخوان الصفا ویل کېدله. دغه په عراق کې یو څو خلکو داسې مجلس جوړ کړي چې باید موږ به کښېنو، دا زموږ چې کوم نظام ریاست دی، نظام معیشت دی، زموږ چې کوم سمج په دې به ګایېږو. په دې کې درې طبقې وي. یوه طبقه دا وایي چې د 15 کاله د 15 کاله څخه ونیسي بیا تر 13 کالو پورې دغه به کښېنستلو، بیا د 13 ونیسي تر 15 بیا دغه، بیا د 40 تر 50 پورې دغه جلا جلا عمرونه و طبقې و دې به کښېنستلو چې هره موضوع به وله دا به دې مابین کې کښېږدوله، بیا به ګرده پر دې ګایدل. مطلب غلا ده، پر غلا ګایږي. دا یو موضوع ده، پر دې ګایږي. د دې وجوهات څه دي، د دې به روکتام څنګه کوو، پر دې به سره ګایدل. اوس دا خو ما د کښنۍ خبره وکړله. دوی هغه خبرې سره کولې چې هغه د فلسفې سره تعلق درلود، هغه د تاریخ سره تعلق درلود، هغه د حدیثو د تفسیر سره تعلق درلود، هغه د فلکیات سره تعلق درلود. پر هغه شیانو به ګایدل. په دغه وجه ده چې په هغه زمانه کې د دونې مسلمانانو چې ساینسدانان یا فلاسفرز یا رایټران چې پیدا سوي دي هغه دومره قابل وو چې یو هم ته فلاسفر هغه په یو علم کې نه دی، بلکې هغه پولیمیتس دی، یعنې د یوه څه زیات علم باندې هغه کمانډ دی. پولیمیت هغه ته وایي چې د یوه علم څه زیات پر علمونه کمانډ لري. ایټ لیست که مطلب هغه تر ګوره دا کمزوري چې راواخیه، او زما په خیال دغه په داخلي زمانه کې چې یو پیدا سولو شاه ولی الله د هندوستان غو، نو چې تر ګوره کې مې کم سے کم 6 علومو کې د کمانډ وکړم، تقریبا په 6 علومو د خامخا کمانډ درلودی. هغه د سمخته چې کوم له هغه خو دومره دونه زیات علمو باندې کمانډ درلودی چې هغه څه تصور نشو کېدلی. هغه وجه دا وه چې د هغو خلکو ناسته ولاړه چې ول یو ګنټه 2-3 ګنټې کې خوب کوي، هغه جلا خبره ده، مګر زیات تعلق دی د ادب سره ولو، د علم سره و، تعلیم سره، د کتابو سره و، د سوچ د فکر سره، د فلسفې سره. او هغه وجه دغه دا و نتیجه د وخت رابل ځان کې شعور راوستی او کتابونه لیکل او د هغو علمونه موږ ته پاتې. هغه جلا خبره ده چې بیا د یوروپ رنسانس پیریډ شروع شو، زموږ د مسلمانانو چې کوم علمونه هغه یې ګرده شاته واړول. دویم چې کوم نظریه ده د ابن خلدون په خپل کتاب کې، هغه نظریه عصبیت ته چې وختي ما درته وویل د تیوري اف سولیډریټي. یو عصبیت ویل کېږي، یو ته تعصب ویل کېږي. تعصب موږ ډېر سره استعمالوي چې پلانې ډېر تعصبي دی یا دا رقم دی یا دا رقم دی. اصل کې تعصب خو په قرآن کې بیان شوی دی په عصبیه په نامه باندې، العصبیه. او قرآن مجید کې الله پاک دغه فرمایي چې داسې نه تاسې د خپل قوم پر داسې شي مایت وکړئ چې هغه په غلطه وي. الله پاک دوی هغو ته مطلب په ډېر سخت په کار باندې شوی دی. مګر ابن خلدون چې کوم نظریه عصبیت بیان کړې ده هغه مثبت ده، هغه د تعصب سره تعلق لري نه ګر سره. دی وایي تعصب ګه وایي و چیز ده، وایي تعصب دا معنا ده چې په یو قوم په یو قبیله کې محبت، الفت، اتحاد او اتفاق راولي. او بلکې دی دا وایي که څه د یو ریاست بنیاد چې دی هغه عصبیت دی، چې عصبیت نه وي د ریاست بنیاد نشي ایښودل کېدلی. او دوی بیا مطلب اوس هغه عصبیت چې ده د هغه به کوم کنډیشنز دي
ګوره بعض خو زموږ چې کوم خلک دي یا زموږ چې کوم معاشره ده هغه یا د ژبې پر بنیاد تعصب کوي د خلکو سره، یا د رسم پر بنیاد کوي، یا د جغرافیې پر بنیاد کوي. دغه درې شیان کېدای شي. مګر د څلورو سرو سره وتلی دی وایي نسل، دا وایي کاسبیت جوړېږي هغه د نسل پر بنیاد کېږي. باقي دا رسم رواج چې دي یا ژبه چې ده یا جغرافیه چې دا بدلېږي. په دې کې یووالی دی، په دې کې تسلسل نشته. تسلسل صرف په نسل کې شته. نو دی وایي چې دغه د یو قبیلې د یو قوم چې کوم اجتماعي مسؤلین دي هغه په عصبیت کې دي. عصبیت د یو هغه ټیم جوړېږي چې د یو قوم دغه چې کوم عالمان او فضله خلک هغه د قوم داسې تعمیر وکړي، داسې ځینسازي وکړي چې سبا خدای مه کړه د جنګ وخت راشي یا د عزت او احترام وخت راشي دوی ګرده پر یو ځای سره ودرېږي. که دوی یو ځای سره ودرېږي دغه عصبیت دوی تر سبا پورې ژوندي هم ساتلی شي. تر دا حده پورې چې د دوی ریاست پر مخ هم کړلی شي بلکې وسیع کېږي هم. که موږ وګورو په دغه نږدې وخت کې په دویم جنګ عظیم څه مخته یو جرمني او یو ایټلي د په اول جنګ عظیم کې بالکل د ځمکې ختم کړو، بالکل یې تباه او برباد کړو. دوی دا دواړه ملکونه صرف یو شی ژوندي کړو او د هغه نظریې عصبیت ژوندي کړو. هټلر خپل کتاب خپله کاږي او میسولیني چې د ایټلي کوم باچا و هغه د خپل جرمن قوم او ایټالین قوم صرف په دا یو شی ژوندي کړو. هغو ته یې نظریې عصبیت ورکړله. هغو ته دا وویلې ول تی په دنیا کې په اول جنګ عظیم کې تی ډېر تباه کړي یاست، ډېر یې بېعزته کړي یاست او ډېر ختم کړي یاست. تی جغرافیه ګس در ختم کړله. ستی د ژوند یوه لاره ده او هغه لاره دا ده چې تی سره یو سي او تی به دا رقم سره یو کېږي. و جرمن ته یې ویلې چې ستی څه بالا ښه قوم شته نه او طالب قوم ته ویلې ستی نو بالا مضبوط او ښاغلی قوم نشته. دا دوی یو ته نازي نظریه او یو ته فاشست تیوري وایي. نازي په جرمني کې وزوبول شول او فاشست په ایټلي کې پراخه شول. دغه دوه نظریې دونه زورور کار وکړي چې په 10 کاله کې ایټلي او جرمني د دې قابل شول چې د هغه ټایم کم سوپر قوتونو د هغو سره بیرته ټکراو واخیستې. جنګ یې بېشکه وبیلې هغه جلا خبره ده، مګر دا ډېر غټ سبق یې دنیا ته ورکړي. دونې کمزوره قومونه چې په اول جنګ عظیم کې تباه او برباد یې کړل، مګر هغه دونه قوت په 10 کاله کې راغلی چې برته یې خپل بدل واخیستې او چا دوی سره دغه کړي و هغه هم دغه روغ نه دي پرېښي. روسیه هم تباه او برباد کړي او برطانیه او فرانس دا درې سره د ټکوټ کورې کړل په دویم جنګ عظیم کې. بېشکه جنګ فیصله تر اخره پر چا پاک وسول، هغه ځان ته یو بحث دی، مګر د جنګ په نتیجه کې چې ول هغه دا وصول چې د هغو کالونیل پاور یې ختم کړي. یعنې که موږ دا وګورو په دویم جنګ عظیم کې د برطانیې چې کوم کالونیل سټیټس و هغه څومره ډېر و، مګر د سیکنډ ورلډ وار بعد بیا ختم شول. بیا څو کس ختمېدلو چې په 1950 بعد د دنیا څخه سره استعماري قوتونه ختم شول. نو دی وایي چې د یو قبیلې چې کوم کله په د اسلام په تاریخ دی ګایي چې عصبیت د وجې هم یو د قبل از اسلام دور دی یو بعد از اسلام دور دی. دی وایي چې کوم ټایم د اسلام نو د عرب قبایل کشنې قبیلې ولې 15 کور هلته پراته وو، 15 کور هلته پراته وو، 15 کور هلته پراته وو، ګرده قریش په نامه وو، ګرده په حجاز کې اوسېدلو، مګر دوی ګرده جلا جلا اوسېدلو. ګرده عربو په نسل کې یو، مګر پر دوی باندې چا حکمراني وه؟ د ایران حکمراني وه، د فارس حکمراني وه یا د روم حکمراني وه. دوی د هغو تر حکمراني لاندې وو. کله چې بیا په دوی کې نوی مذهب راغلی، نوی انقلاب پکې راغلی، دغه نوی مذهب په دوی کې د عصبیت اصل کې په دوی کې د عصبیت روح واچوله. دوی دونه سره ټینګ شولو په 10 کاله کې د زمر په حکمراني په دور کې هم ایران فتح کړي هم روماني امپایر فتح کړي. هغه چیز دی دغه عصبیت و چې عربو ته دا نوی پوزیشن ولا ورکړي. کنه دونی قابلیت نو خو تر اخر به د ایران تاریخ ویلی چې کم ټیم د عربو د ایران جنگونو سره کېدلو د ایرانیانو دا سوچولو چې دا خو هغه خلک دي چې هلته به وشان ګرځول یا به خرمای خلک خوړلې، مګر بعد بیا د دور رالی چې د ایران چې کوم کسرا او دغه دربارونه دی په لاس کې و، د قیصر دربار هم دی په لاس کې، بلکې دا دنیا ساده عربیانو بیا دغه که د باچا لباس ولو، که کارپېټونه ولو، که ښایستې جواهرات ولو، هغه به ګرده د سپروډو رازغلول غرو کې بیا ورکړي پر ناسته وو. یعنې کسب څخه نه پوایي. هغه وجه دا وه چې دوی په طاقت کې رالو، د عصبیت تیوري و دې ته میلاس وله او لیکدو په دې ډېر فخر کېده. په دغه دا شی بیان کړی دی د خپل هم عربو او د عرب عصبیت ډېر پکې شوي ولو. یو تعصب دی، تعصب معنا چې هغه منفي سرګرمیانې دي، هغه د انسان نفسیات دی، دا د انسان خیالات، انسان احساسات چې یووالی سره ولي. تعصب معنا خو دا هغه شوله چې په سړي کې د نفرت جذبات واچوي.
خو هغه زموږ هغه بیا بهرحال نو دی وایي که تعصب د ختمېدو درې وجې د یو قوم د قبیلې کې که تعصب نه د هغو درې وجوهات اوله وجه دا ده چې په خلکو کې په علاقه کې په وطن کې د اشرافو کمي سي زور په اشراف چې ورته وایي یعنې هغه ښه خلک هغه عالم خلک فاضل خلک دغه کم سي او دویم دا دی چې په دوی کې اپس کې کلیش اف وار شروع سي په دوی کې خپله باهندنونه تصادم شروع سي اپس کې ته زړه راولي لکه موږ زړه نیولي دي نو موږ کې اسبیا د کومې خوا راځي ولې موږ دا ټایم خپله سره نیولي دي او درېیم چې دی هغه عیش پسندي د لګژریس لایف سټایل دی چې هر سړی بس خپله ګټي او خپل ژوند کوي او بل ته سوچ نه دی چې هغه بیا څنګه ژوند کوي بس نو زما هغه پیدا شوم له ما سره ښه ګاډۍ ده ښه کور دی ښه ژوند مې دی بچیان مې ښه سبقان وایي دغه زما عیاشي ده او زما دا بل ته بیا سوچ نشته چې هغه بیا کوم ژوند یې کوم ترتیب دی درېیم سر وخت به وخت شته زه به هم د کوشش وکړم چې پر دوو موضوع به راوګرځم دغه شی چې دی دا سوشل سیکس نظریه سماجي تهذیب ولې سوشیالوجیست ما درته وویل ما دی فادر اف د ماډرن سوشیالوجي دی په کار هم دی چې زموږ په سوشیالوجي وګرځو ولې دا ټیم موږ ضرورت سوشیالوجیست ډېر لرو سیاسي نظام خو هسې هم تباه دی مګر سماج موږ په لاس کې دی دا موږ جوړوی سو که وغواړو معیشت جوړوی سو او سماج جوړوی سو دا زموږ د لاس شیان دي هغه زموږ د لاس نه دي هغه خو نه دي ګر سره نو دغه سوشل سویکس یا سنس اف سویکس چې ورته وایي سویکس خو اصل کې طرز معاشرت ته ویل کې دا ډېر ښه تعریف کړی دی وایي سویکس معنا دا ده چې د وخت د تېرولو سره د یو معاشرې په طرز زندگی کې په طرز فنون و علوم کې او په طرز معاشرت کې دومره ښایستګي او بهتري راشي چې هلته بیا په انسانیت او په وحشت کې فرق معلوم شي چې څه ته انسانیت وایي او څه ته وحشت وایي او دی وایي هغه یو مثال ورکوي وایي ډاینامیک میکانیکزم یعنې حرکي توانایي هغه معاشره دی وایي پر مخ تللی شي چې هغه تغیر پذیرې ویریټډ سوسایټي د وخت سره د نوي شیان بدلوي دی خپله بیا یو مثال ورکوي ما په عربي کې نه دی لیدلی په انګریزي کې مې هغه د یو کویټ ما واورېدی دی وایي مین از ا چایلډ اف اټس کسټم یو سړی چې دی هغه د خپلې زمانې د خپل رواج بچی دی not the child of its own ancestors د خپل د آبا او اجداد نه موږ پښتانه نه وایو چې بل ته یو هلک یو کوچنی په کور کې یو کار وکړي یا یو چم وکړي یا نور ورته وایي پلار یې څه کول ته څه کوې دا غلط دی هغه د پلار څه کول هغه د پلار کول دی د خپلې زمانې دی اوس دی د خپلې زمانې د کسټم فالوورز دی ده ته دا کلیم نشي ورته کولی چې ستا پلار نیکه څه کول او ته څه کوې د پلار نیکه چې څه کول هغه تېر شو اوس د وخت دی دی باید چې د خپل زمانې سره لاړ شي ویریټډ سوسایټي دا هغه ټایم ممکن دی چې ستا په عقیده او ستا په عمل کې تسلسل یې ربط وي یعنې داسې په کنټینوس ته یو کار کوې چې هغه ستا عقیده ستا مذهب ستا دین ستا او ستا اکشن چې دی په انګریزي کې وایي اکشن سپیکس لاوډر دین ورډز وایي که نه وایي نه دی وایي چې دغه کم ټیم ستا په عقیده او ستا په عمل کې یووالی پکښې کم ټیم ته دغه ستا څه عقیده وایي هغه په عمل هم کوې نور خبره ده دغه اسلام هم دغه خبر دی یو عبادات دی یو معاملات دی زه خو پر معاملاتو زیات زور پکار دی عبادات خو د وخت څخه خپله راځي زموږ هلته کې معاملات خراب دی او د سنس اسپیکټ خو دغه ته وایي چې ته په معاملات کې برابر څه ځان نو او چې کوم ټایم په دې کې توالد یې ربط راشي یعنې شیان سره کاټ پاټ سي ستا عقیده یو ته رایي او عمل دې بل رقم وي نو ظاهره خبر ده بیا خو هغه چې کوم سنس اسپیکټ دی هغه نه پیدا کېږي اوس سنس اسپیکټ که موږ په اسانه مثال درته ووایو موږ تاسې به سکول کالج ته ځئ یا یونیورسټۍ ته ځئ موږ ته خو پکښینوال دغه پرچم چې هلته سکول به کړو پکښینوال هغه تېر به هم کېدای شي دغه په کچي و پکې کې چې مور به کالي راواغوستل بیا به په غاړه کې پوډر راواچوئ بیا به یې سترګې راتورې کړلې یعنې ته ګوره د نه تعلیم ولو نه شی و بیا هم په هغه شپو کې د مور دونې سنس اف سپیکس ولو چې هلک صاف تراس کړلو ځان ورسوي که دغې نه او زموږ دا اوس موجوده چې کوم دغه دی د 10 هلکوانې د 12 هلکوانې د BS هلکوانې کله په دې ډرس کې راشي ته ورته حیران شي یاره دا اوس په کوم ډسپلین کې ته راغلی
د یو ادارې بنیادي چې هغه ډیسپلن دی. چې ډیسپلن نو بس هغه په چا کې خپل ډیسپلن نو بنیادي سنس اف سفکس دی هغه د ذات شروع کیږي چې تا په ځان کې راوستي بیا په بل کې مرایي. که تا په ځان کې نه راوستلی ته بل ته هم د دې کلیم نشي کولای چې یاره په تا کې. او دی سوشل سفکس چې دی او موږ زیاته خو موږ په سوشل سفکس ډېر کمزوري یو. معذرت غواړم خاص کر اوس عام خلک نو عام خلک د رخصه والا دی د چکی والا دی تناره والا دی او خو نو زړه خبر ته چې کوم ټیم په کار یې خو نو ټیم نشته کېږي. مګر کوم چې تعلق د علم د ادب سره دی د سکول د کالج سره اکیډمي سره تعلق لري هغه چې اتلیست په ځان کې سوشل سفکس راولي دومره ځان تهذیب یافته کې چې هغه مخ هم هغه بل یو دا سوچ وکړي چې یاره دا هم د یو څه تعلق لري یو ځای روان دی د یو خوا سره روان دی. موږ خو که د سکول والا هم روان دي که د بغیر سکول یم هېګس دا فرق معلومېږي د کومې خوا روان دي. هغه اوس تاته مې د اسلامي خارجګاه په وکړه دا رقم خو نو اوس ډېر مثالونه دي. بهرحال دی وایي سوشل اسپیکټ دی هغه اول شي د هغه علم و دانش دی. دانش نو عقلمندي ته وایي و وزډم ته وایي و فکر ته وایي په هر شي کې سوچ کول په هر شي کې فکر کول او هر شي ته دماغ ورکول. او دویم شی چې دی ځان پېژندل هغه علامه اقبال وایي و ایګو خودی کو کر हर बदन इतना तकदीर से पहले क्या खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. نو ایګو کنسپټ اف ایګو. او دریم چې دی عرفان خدا د ظاهر خبره څونه د وخت سره غټیږي څونه دماغ انسان غټیږي هغه عمر بیا چې دی مطلب د سړی د خدای په ذات کې چرتونه وي د کائنات د نظام څنګه جوړ کړی دغه مقاصد چې کدی چې مطلب بیا دی وایي چې په سړی کې چې دی په کښنی کې چې دی په انسان کې د سوشل اسپیکټس راځي. او د دې د سوشل اسپیکټس په کردار کې د سنس اسپیکټ نظریه سماجي تهذیب کې د غټ کردار چې دی هغه خلک دي چې هغه واقعي دی خو عالم فاضل ورته وایي موږ ته ورته وایي انټلیکچوالز خلک چې هغه ظاهر خبر د کتاب سره د لیکک سره د علم سره تعلق لري. وایي که چیرې دغه خلک دغه د عالم فاضل خلک دغه د خپل لارې واوړي په دې کې سوشل اسپیکټس نه سنس نه د دې تر مابین اختلافات دي د دې تر مابین برداشت نه صبر نه تحمل نه زره خبر د بیا معاشره چې دغه د بربادي خو ته ځي. زر دا کتاب ډاکټر طه حسین لیکلی د مصر پروفیسور د یونیورسيټي مصر یونیورسيټي دی په هندوستان کې دا کوم ټیم د جلال الدین اکبر چې بیا یو د مغول بادشاه جوړ شو دریم مخل بادشاه تقریبا په 1550 سم دی بادشاه جوړ شو. دا په دور کې په هندوستان کې یو نوې ریلیجیس فلسفي راغله دین الهي ورته ویل یا اکبر کا دین الهي ورته ورکیدل. دا دغه نوې دین وجه دا دغه ابن خلدون نه وایي بلکې دغه رایټر وایي چې دغه دین الهي د وجه دا و چې په هغه کې دغه چې کوم عالمان خلک او ادیبان خلک دغه تر مابین اختلاف راغلی. اختلاف تر دا وجه پورې ولو چې یو ته بل څه برداشت نه سره کاوه بلکې ما خو په کتاب کې ویلي چې هغه امام سرګایدلو دا وایي د غاړه رګونه به راوتل دا رقم پن رګونه مسو په دې اختلاف نه ختمېږي. هغه په دې اړه چې یار تی پرګو وعلیکم السلام سر په خیره شه ستی د یو مذهب غیاس د یو قران د یو حدیث غیاس او ستې نه بین دونه غټ اختلاف دی نو دغه د دې سم مجبور اوس بیا ولار سو یار زګه ستی دین د ستی فلسفه قسم مننه زما وزن خپل یو دین جوړو او هغه دین هغه زمانه کې په مسلمانانو کې ډېر غټ انتشار اوسته ډېر غټ اختلافات کې راوستي. ابن خلدون وایي چې د سوشل اسپیکټس بنیادی اصول چې دی په خلکو کې د یو معاشرې د موظفي د سیویلایزیشن د سپیکس اول نشنه دا چې د اختلاف احترام به وي یعنی د اختلاف احترام به وي. یو خو اختلاف کول دي یو زما د اختلاف سره احترام کول دي تر مخلاص یعنی چې مکزما ستا د نظریه سره ستا د خبرې سره ستا د فکر سره مې داسې خبره وکړه چې هغه پر تا ستا د عقیدې سره نه برابر ته باید چې ما ته جلا احترام ولرې بلکې نه کې دا چې لکه زموږ د موجوده صورتحال دا دی هغه خو بیا ګر سره زموږ ګر سره دغه ورته اختلاف موږ اختلاف هم نه کوو اختلاف هم نه زوم اختلاف دواړه نه جنګ ګر سره اختلاف بیا گزاره به وکړي. بهرحال نو دا یو ډېر ښه خبره کوي وایي په یو اگر کسی معاشرے میں زندگی اور کائنات کے حقائق سے فائدہ اٹھانے کا ملکہ اور جذبہ ختم ہو جائے تو معاشرے کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یعنی که یو معاشرې کې د ژوند چې کوم حقایق دي او کائنات چې کوم ښایستوالی دی د دې جذبه ختمه شوله بس نو په دې پوه چې د معاشرې زوال شروع شي. ولې په د خپل کتاب کې د قومون کې عروج و زوال کې داستانې
دا هم په یو چپټر کې یې شي دی کې لیکلي دا ګڼ وجوهات یې لیکلي دي هغه چې موږ وګورو دا اوس هغه مقدمه دا کتاب ته راوغه هغه چپټر خلاص کړي دا اوس شاوخوا ځون کې ورته وګورئ یو ټکی رښتیا ویلی دی او زموږ زوال شروع داسې نه ده چې موږ مخته روان یو بلکې زموږ زوال خواته دا ټایم روان یو زموږ ډیکلاین شروع دی دا ټایم څوکه روان دی هغه مجنونه خو پوهېږو ظاهره خبره سوشل پروسس چې دی هغه ډېر ټایم اخلي اوس به راسو دغه سوشیالوجي به یو سیټ ته کړو پولیټیکل ساینس ته به راسو د ده چې کوم پولیټیکل تاټس دي په دې کې دی او د اټلي چې کوم د فلورنس ښار چې کوم میکاولي و هغه خیالات سره یو دي اول خو دی وایي چې دا ریاست چې تشکیل دی دا ریاست هغه اول کې ما درته ویلې ما دی وایي د ریاست بنیاد دی هغه عصبیت دی چیرې عصبیت نه وي هلته معاشره جوړېدی سي مګر ابسولوټ اتارټي چې د هغه نشي اصله یعنې ریاست نشي جوړېدلی بهرحال دی وایي دا ریاست چې دی دا هم د انسانانو د اجتماعي ګروهي جدوجهد دی دا د یو سوشل پروسس را شروع سي د خاندان سره شروع سي راځي بیا و ریاست ودرېږي یعنې هلته بیا هغه جغرافي هغه علاقه سره غټه سي نو د ریاست شکل اختیار کړي نو خو دی وایي د ریاست د نظریه سلطنت یا سټیټ تیوري چې د کوم د بیان کړی دی وایي سټیټ درې قسمه راکلی سي د ما اول درته وویلې چې دی په پولیټیکل ساینس کې د الانکې د دو تر میکاولي تر مابین نیکولس میکاولي تر مابین دی تقریبا 80 کاله فرق دی دی په 1406 کې مړ کېږي او هغه چې دی په 1400 یکم اتیا کې پیدا کېږي ډېر غټه دغه نسته پیریډ نه دی پکښې هغه هم چې کوم د کوم سټیټ اف ګورننس پیور کې دیم دغه کې دی درې قسم ریاست یو موروثي سیاست دی چې هغه ته موږ مونارکیزم وایو یا ملوکیت ورته ویل کېږي دویم چې دی وایي مثالي ریاست دی ایډیل سټیټ چې هغه پلیټو په خپل کتاب بیان کړی دی دی دا ایډیل سټیټ دی دا مازې خبرې دي ایډیل سټیټ معنا نه لري سره ایډیل سټیټ چې له دی بدی نه سي چې تر څو پورې تا ایډیل سوسایټي نه جوړه کړي دریم شي چې دی وایي خلافت یا مذهبي ریاست دی هغه پر جانشیني پر بنیاد باندې چې هغه اوس بلاله ختم شو ولې نه بیا صحابه کرام راځي نه بیا هغه رقم انسانان راځي هغه د خپل زماني خلک ول وزنی زماني خلک د دې چې دا کومه تیوري ده په دې په حق کې بیا یو د اټلی سوشیالوجیست ټولو ویلفریډو پیرټو نومولو هغه یو کتاب لیکلی و د تیوري اف رژیم چینج دا رقم و د تیوري اف رژیم چینج د سرکولیشن اف الیټ نو هغه د چیستې د یو ریاست عمر لیکلی دی چې باید د هر ریاست عمر 120 ساله دی که هغه ملوکیت که هغه خلافت یا که هغه مدني ریاست یعنی شهري سټي سټیټ د هغه ټوټل عمر دی 120 ساله 120 ساله زیات هم کېدی شي مګر د میکسیمم ایج شي دی او 120 کاله کې دی وایي چې هغه اول 40 کاله دی دغه د ترقۍ دوري دغه د اول شپو دوري په دغه دور کې دی ریاست چې دی هغه خپل ځان مضبوطه کوي جنګونه پکې یو قبیله او د بلې قبیلې تر مابین جنګ سره وسی بیا یو پر زورور است بل مغلوب کی د فاتح سي په دغه دور کې دی معاشره چې دغه بدوي معاشره دیهاتي دهي معاشره ځوان بالکل پر انیشل سټیج باندې سوکا چې دی وسته وي تاګه خواته زی مګر دی په دغه دور کې عصبیت پر غټ لیول باندې چې کوم ټیم د ریاست هغه اول 40 کاله معاشره کې عصبیت ډیری په دې باندې یو معاشره په دبل زورور سي بیا دغه 40 کاله تیر سي بیا د دویم 40 کاله د دویم دورې شو د ریاست دویم دور شو بیا 40 کاله دغه نو د تهذیب د اکونومیکس او د سوشیالوجي په ولا خو ډیر ترقی یافته دوري مګر څوکه د عصبیت جذبات کمیږي ولې د دریم شي د عصبیت په ولا پرېږي چې عصبیت هغه ټیم کمیږي چې دورې په ریاست کې ایش پسندي شروع شي یعنی سہولیات راشي د ځوان په هر فیلډ کې سہولیات راشي نو زاره خبر د په دویم هغه ول دور خو تیر سو هغه خاص سختي خو خلکو تیر کړه پښتانه وای ستړي وګټل وساو خوړل هغه ول دور خو ستړي ولا تیر سو وسای دویم دور دغه وسا خلک راشي دویم نسل راشي هغه کرسي ورته ملاو سي وزارتونو ورته ملاو سي دربار هر شي تیار ورته ملاو سي نو په دویم دور کې دی وای بهشکه تهذیب هم ترقی وکي معیشت هم ترقی وکي ریاست هم ترقی وکي مګر کوم چې هغه عصبیت کم سي عصبیت کمی شروع په دې پوزه چې د ریاست زوال شروع ول د خپل وای تر بل سولډریټی نه د کوم تر مابین په پاس کې اتحاد اتفاق نه هغه ریاست او هغه معاشره چې دغه ډیر ځونه سي کولای او دریم دور خو نو سره وای نوې نسل راشي او د نوې نسل په ولا چې ما کوم په انګریزي کې وایي چې مین از ا چایلډ اف اټس کسټم
not the child of its ancestors. هغه ته په دغه ویلي دي چې په دریم دور کې د ریاست دریم دور شو اخري 40 کاله دلته نوې نسل راشي هغه بیا د ورنیکه د نیکه د پلار چې کوم اصول او آداب دي رسم او رواج دي هغه ته څوکه شاور ګرځي وای دی زمان هغه جندر ګیپ راشي وای دی په څه پیدا لازم زمانه د موږ پیدا کو دی خپل دی شي فیور کړي مګر د اثبات حواله بیان نه دی نور په څه فیور کړي مګر د اثبات حواله به اختلاف سره لري ځنوې نسل چې دی هغه د زړه دور سختي نس برداشت ولای څوکه پر دی باندې نوې قبیله راشي نوې پاور راشي هغه دی کنټرول ختمي نو د ریاست زره خبره د ریاست سره بیا تعلق چې دی هغه د مورثي سیاست د ملکیت چې کوم دی د هغه فیور کوي په هغه کې د خپل وایي چې وایي هیستوري از د ګریویارد اف اریستوکراسیز وایي تاریخ چې دی هغه همیشه د اشرافي قبرستان اشرافي یادره ده اشرافي خو هغه ته وایي د سرمایدار طبقه د جاګیردار طبقه د زمیندار طبقه د ډیرو پیسو والا د ډیر دولت والا دوی تاریخ چې راواخي بس هغه دغه دی نور خو نه ملا پاکستان نه غریب پاکستان نه یو ډاکټر پاکستان نه یو بل پاکستان نه ساينسدان پکې ویل کیږي چې راواخي ای خاندان داسې وکړو خاندان دی وکړو خاندان داسې وکړو نه چې موږ راواخو بنو امیه خاندان دی بیا بنو فاطمی خاندان دی بیا عثماني خاندان دی بیا عباسی دی پندوزان کې راواخ تغلق خاندان دی خلجی خاندان دی لودي دی مغول دی یعنی ګس بل څه تاریخ پاکستان بس داغه د اریستوکراسیز دی تاریخ واړه دوی دا دی د تاریخ تنقید په دغه وجه کړی دی او د مورخینو ته تاریخ همیشه د حادثاتو د واقعیت تسلسل چې تاسو واقعي او د جنگدار کوم اصول او دونه فوج او داسې اصول او داسې دوی همیشه ته تاریخ کاږي ته به د زماني چې کوم سوشلیزم دغه به یوار سټډي کوي چې هغه مزمنه کې کوم سوشل سیستم دغه وجوهات څه یعنی ساينټیفیک بیس ریسرچ وکړي بیا به تاریخ کاږي د چې خپل کتاب کې المسعودي چې کوم تاریخ کتاب لیکل شوی دی یا الکلبی یا د ابن یعقوب دا یو غوته ګرځوي د حوادث دي یعنی د حادثاتو کیسې دي یا سیاحت ورته ویل دي دا خلکو سیاحت وکي نو دا ویل کول اوس که ته تاریخ ولا بره واقعي تاریخ مقدمه راواخي بده کې کوم تاریخي واقعیت لیکلي دي یو واقعي کوم مکمل نه ده خپل مضمون کې خپل نفس کې همیشه د ساده لاندې لوجیکل سنسوري اوس لیکلي چې باید دی واقعي لوجیکل یا منطقي وجه څه دا رقم دی اوس هغه پر اخري ځای وګایو پر د حکومت پر نظریه باندې د حکومت حواله څه وایي چې حکومت وایي وسه ظاهر خبره چې ریاست خو چې بیان سي بیا خو حکومت لازمي دی چې ریاست ته هلته د حکومت جوړولو یا د سړي د حکم چلولو د اقتداري اعلی د ساونټیغه کول ډیر لازمي دی دلته بیا د نیکولس میکاولی او د زبدریم سړي په ګټ کوم ما یو وخت نو واخستې د اچاریا چانکیا چې چانکیا تاریخ چې بیا وایي هغه بیا دومره ناشو سړی وو دا ټیم بلکې زه کدا وایم چې ما خو لکه ځای ویلی و دغه رقم به کېدای شي تاسو بیا یو ځای وایاست چې ارتشاستر چې کوم کتاب د لیکلی و د اچاریا چانکیا دا د پولیټیکل ساينس او د لا اف سټیټ د ریاست چې کوم قوانین د اولنی کتاب چې د ولیک په کتابي شکل او دا کتاب مکمل پر ډبرو لیکل شوی دی زه خبر پښتو کې نه کاغذ بو نه قلم نه به چاپو بس چې ځای به یو شوي ډبره ملاس فرغه به یو شی ولیکي مکمله د کتبو په شکل کې به ملاس مخطوطات چې په اردو کې تول کیږي مخطوطات بیا د دغه ارتشاستر د چا د پاره ولیکي د چندرګوپت موریا د پاره ولیکي د هندستان کې یو نوې ریاست جوړ کړي نو حکومت هغه ته چندرګوپت موریا ډایناسټي وایي بیا د خپل بادشاه د پاره د کتاب ولیکي نو کومې کولی سي ک چانکیا سي او ک ابن خلدون سي دا درې سره بادشاهانو دا کینګ میکرز دا بادشاهګر ورته چې خپل بادشاه نه بیا نور بادشاهان جوړي واغه ته لاري او شي او طریقې او شي دا کتاب لیکل شوی دی ډیکټیټر اس ام ظفر لیکلی دی د پاکستان یو زوړ لایر تیر شوی دی قانوندان هغه وايي ول کله به ما هغه د ایوب خان بدر کې وزیر قانون او کله به زدا شي د یو کیس په ولا د خبري په ولا ایوب خان کمرې به ورل پرزیدنت کمرې ول د میکاولی کتاب راخذ دی پټ په وهي به د پرنس دی هغه زیاده دی 115 په نیم سره په باندې لیکل شوی دی شنو کتاب دی ولدا پرنس وایي دی پټ به کی او زه خبر دا خو ډیر غټ دی خو نسی ویلې نه پټوي سي نو د نیو وخت لري دا بیا د پراخ دغه د پاره دی مطالعه د پاره دی اوس ارتشاستر موږ په دې باندې لازم چې کوم حکمرانان دی هغه په دې نه وایي چې ارتشاستر چې دی هغه یو هندو لیکلی دی د جین مت فالوورو دغه اچاریا چانکیا او نوم د شجاع نوم دی اچاریا چانکیا کوتلیا وشنو ګپتا غټ نوم دی نو په دا کتاب کې
مقدمه کې سي ابن خلدون سي که نیکولس کتاب الامیر سي یا د پرنس ورته وایي د چانکیه چې کوم ارتشاستر سي په درو سرو کې دوی پر یوه شي باندې ډېر زور وکړی دی هغه دا ته وایي خپل حکمران ته وایي د وخت باچا ته وایي د وخت خلیفه ته وایي چې ته زیات زور پر عوام نه کوې بلکې زیات زور په پارلمنټ هم نه کوې زیات زور به ستا پر فوج باندې چې تا کوشش کېږي فوج د وخت سره مضبوطه کوه چې ستا څومره معیشت دی ستا څومره سټرنت هغه ته پر ملیټري خرڅ کړه یعنې د دې ځای معلومه ده چې دی ورته وایي دوی درې سره دا ورته وایي چې طاقت مراکز یې دغه فوج دی لکه زموږ چې د موجوده زمانه چې ده او پرون د عمران خان هم دا خبره کړې وه چې زه خبره صرف دغه جزه کوم چې چیرې طاقت هواره روانه زه بل چا سره ګایږم نه در سره نو دوی دا خپل دا وایي چې مطلب درو سرو دا خپل کتاب دا شی لیکلی دی چې د حکمران لپاره پکار دی چې کوم ټیم سیاست دی یا د سیاست سره معامله داسې واقعیات لکه جنګ سي یا دفاع سي هلته باید د اخلاقیاتو فلسفه پرېږدي هلته په سیاست کې ول اخلاقیات چلیږي نه دا درې سره وایي کلم کلا وایي په دغه وجه باندې پر ابن خلدون باندې مسلمان فلسفر تنقید کړی دی باید کې چې کوم باید کې راغلی دي چې دی وایي سیاست معنا اخلاقیات نه سیاست معنا دغهبازي سیاست معنا فریب سیاست معنا د کوم هغه شی دی کنه دی پر هایټ نه زه څنګه تفسیر نه یم دی خورانه بیا هم څه گزاره کړی ده نو میکاولی وایي باچا به دی د شیر رقم بهادر به زړور به او د لومړي رقم چالاکه به ابن خلدون هم دغه وایي باچا بیدار مغز او که دی نرم ولو نرم سړی دی دا سیده خلک دی دا د شریف خلکو کار دی بادشاه باید چې بس هوښیار هر وخت ویښ شي سترګې داسې لکه د بازغه چې په هر شي کې نظر چې یاره دا غلط کېږي دا ښه کېږي چې کوم شی درته غلط معلوم شو دی باید پر هغه باندې اکشن واخلي فل فور اکشن واخلي او میکاولین دغه وایي کله چې باچا یو غلط شی وویني دی باید چې سختي په یو واره وکړي جبر وکړي تشدد وکړي په یو واره یې ولې ناجوړه په یو واره ختم کړه بار چې ته ختمې هغه د باندې زیاتېږي ستا روم کمیږي په یو واره وکړه هر شی د بېخ بس ختم یې کړه ابن خلدون هم دغه حکمران دغه فلسفه ورکوي چې کوم ټیم د تشدد ټیم راغی کوم ټیم د وایلنس ټیم راغی ته باید چې وایلنس یو واره وکړي او ټیټ یې وکړي په آخري سخت یې وکړي بیا که ته بینیفټس ورکوي هغه باید ته ګریچولي سوکه ورکوه و عوام خیرات ورکوي پر هغو ښه کوي انعامات ورکوي هغه لږ ورکوه ډېر مور سوکه ورکوه چې دوی په دا پوه شي چې واقعي دی زموږ خیرخوا دی زه به د خپلې خبرې پر دا اختتام وکړم چې دی وایي چې د ریاست حکومت همیشه د هغه قبیلې په لاس کې چې هغه طاقتور وي هغه د عصبیت سره تړون لري ادروایز که معاشره څونې کمزوري کېږي د هغو نه د ریاست د حکومت مفاد هم کمزوري کېږي نو دا و د ابن خلدون د درو څلور نظریو خلاصه ما درته ویلې ما د دونې غټ کتاب دونې ډېر نظریې په کې لیکلي دي چې په 45 نشست کې یا په ګنټې نشست کې کیدای شي موږ دا تر کله نه کو بیا زموږ رقم لږ علم والا هغه بیا بیخي نشي کولی نو ستی کور ودان چې زه واورېدلم چې په دا والا سره اوس که ستی یو سوال جواب یو سوال زما په ذهن کې دا راغلی چې کله سر د بنیان مرصوص خبره وکړه چې باید چې په یو قوم کې عصبیت پیدا شي هغه پوزیټیویټي پر بنیاد باندې ولو که چیرې په دواړو قومو کې عصبیت پیک ته ورسېږي نو به دا په مابینځ کې تبایر نه راولي چې په دې باندې ابن خلدون کومه خبره کړې ده دغه بالکل نو خدای وایي چې یوه عصبیت سي بیا فضیلت سي او بیا سیاست سي بس آخري بار بیا پر سیاست سره کوو دواړه قبیلې په آپس کې برابر وي په عصبیت کې یعنې پیک ته ورسېدې بیا به دواړه قبیلو فضیلت ته ګورو چې په کومه قبیله فضیلت کې پر اول نمبر ده یعنې په علم کې او درېیمه خبره بیا په سیاست کې ده د درې سکله دور کړي وو چې یو عصبیت دی بیا فضیلت دی او بیا سیاست دی ظاهره خبر ده چې چیرې عصبیت پیک ته ورسېږي بیا خو به میدان هغه وړي چې تر ګوره ښاغلی هغه قبیله به بیا تر مخ ځي دی وایي کوشش ته به دا کوي چې په کومه قبیله کې تر ګوره زیات عصبیت وي هغه به دا بله قبیله به دې ته نه پرېږدي چې هغه درته زیاته شي ته به کوشش کوې ستا جغرافیه پراخېږي به چې څونې پراخوالی کوې هغو نو بیا به ستا خبره به دغه سوشل پروسس وځي وایي دغه ته وځي سلطنت ته به وځي مملکت ته به ځي ته به خالي پر دې باندې قناعت نه کوې به ستا یو معاشره جوړه کړله دا ستا یو قبیله جوړه شوله یا ته به کوشش کوې د خپلې قبیلې پراخوالی جغرافیه به پورته کوې زیاتوې به پاکې به 5 نورې کې راولې نو بیا ته د یو مملکت و سیاست ته ځان رسوي یو فضیلت ته ځان رسوی شي اوس که دوی معاشرې یو ځای سره پراته وي نو خو زما خیال دغه افلاطون چې کوم آیډیل سټیټس دغه رقم به وي
یو سټیټ هغه دی 4080 خلک پکښې دي، بل سټیټ هغه 4080 خلک پکښې دي، دواړه خپل جلا جلا ناظم دي، د به تعلق نه لري. دا نشي کېدلی. دا په دې نشي کېدلی چې د انسان فطرت دغه دی چې خامخا د کمزور طاقتور ماشک تصور شته. کمزور همیشه کوشش کوي چې خپل ضرورتیا په دا بل ومني، او کمزور چې دی هغه همیشه به د بل تر لاس لاندې کچلکۍ وي، متې وي. او بل د سیشن دا خصوصیت چې د پښتنو یا کوم متلونه و کوم ډېر پکې وو، ظاهره د موږ ته ډېر اپیل وکړي. که چیرې څوک سوال لري جی سپیکر مایک ورکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. سر ستا ډېر مننه ستاسو موږ ته فیسوس ټایم راکړئ. سر ابن خلدون چې و سر امام ابو حنیفه کوم علوم چې و هغه د ولې نه کفالو ولې د هغه دین خواته مثال امام ابو حنیفه صاحب و علم خواته ولې نه راکړي د امام شافعي و خواته ولاړ مثال د علم یې ولې نه فالو کوي سر دغه سوال خو دې وکړي خو نو خبره ده چې دا غټ راکېدې وپیلېده. اول خبره خو دا ده چې ما په اول سر کې دا شی واضح کړي چې د تعلق و دی په تیونس کې پیدا شوی و، بیا د هغه ځای چې دی ولاړی اندلس له، بیا ولاړی سپین له، بیا شبیله، بیا کرتبه، بیا غرناطه. په دغه ریجن کې د دغه امام مالک په حواله ماسې وه، د امام مالک ته فلسفي ماسې وله بل عقیده ونه. نو ظاهره خبره ده چې ډومیننسي زیاته وي هلته به هغه سړی د هغه شی فالوور وي. د خپل پلار به دغه شی وریزه کړی. موږ ته دوه پښتنوالې دغه د امام ابو حنیفه نه خو دغه راښولی چې په کوم معاشره کې چا سره اوسي په خوی به د هغه اوسي. نو دی چې په کوم ریجن کې دا ریجن اوس هم دغه رقم دی، داسې نه دی چې په دا ریجن کې اوس د امام ابو حنیفه فالوور شته. د شمالي افریقا او په یورپ کې چې کوم دوه مسلمان ملکونه دي، اوس نو سپین برل خو د برته دا مسلم سټیټ سلو چې کوم مسلمان مسلمان تغور استنو ګرځه برته ولاړو چې کوم ټیم وو د مسلمانانو په لاس کې. دلته د امام مالک د عقیدې خورول شروع کېدو، دلته دغه فلسفه وه، دغه نظریه وه، د هغې عقیدې هغه وجه دا ده او تا خو نو ده پوښتنه وکړه چې ده ولې نو دی په دغه ریجن کې ولګر سره د دې خو بل داسې لوجیکل ریزن یې ماته نه دی تقریبا ماته نه دی معلوم. زما په ذهن دا دی چې دی چیرې پیدا سوی و، که هغه د ریاست چې کوم تعلق و او د کوم د سیاست څخه و، د مذهب چې و، د علم و تعلیم چې کوم سلسله وله په دغه ریجن کې چې کوم فلسفر زما ماخذ دی خپله د ابن رشد په ځای دغه شاګرد دی، د ابن رشد شاګرد دی او هغه خپله د اندلس څخه دی. دغه رقم د الفارابي هغه هم د اندلس څخه دی او دی خپله لانکې په یمن مدی عربي دی په یمن کې پیدا شوی د دغه معذرت د خاندان د یمن غو خو بار د خاندان بیا وړي تیونس دی د تیونس دی وړي اندلس له. نو په دې وجه باندې چې دلته چیرې د کومې نظریې زیات استعمال وو، زیات فالوورز وو، دی هم دغه فالوورز وو. دی راغلی دمشق له په هغه شپو کې بیا امیر تیمور حمله وکړه پر دمشق باندې، پر خلافت عثمانیه باندې حمله کړې وله. نو هغه دغه خلافت چې کوم ریاست دغه د تباه ورباندې کړلو، مګر په دغه خبر دیم دلیل دی و امیر تیمور ته پخوا دا کول ته ګوتر ته سوی و د خپل پلار د خپل نیکه د خوا چې په کوم ته حمله وکړي هلته چیرې پوهان خلک ته په نظر سي هغه وزنمه هغه راټولوه چې هغه راټولوي هغه بیا څونه چې ته هغونه زیاتوي هغونې به ستا اقتدار د هغونې تویل کېږي. نو د ابن خلدون سره ملاقات هم وکړي او د ابن خلدون د نظریات سره هم ځان دغه کوي ورسره وپېژندئ. بیا دا هم ورته کړي چې مطلب راځه ما سره د سمرقند له هم د سمرقند غو بخارا سمرقند ترکستان د ماروان نهر غو دی نه دی سور تللی او باقاعده دغه ته د دې دعوت هم ورکړی و د دغه امام مالک د عقیدې څخه خو هغه دونه احترام کړی و چې مطلب دی ژوندی پرېږداوه بل یې سړی نه دی پرېږدي مګر دی یې پرېږداوه. نو ستا د خبرې دغه سوال هغه ستا د سوال جواب دا دی چې دا ټیم د اسلام چې کوم د څلورو دغه دی سکول اف تاټس دی دا په ریجن وایز تقسیمې دي. اوس خپله سعودي عرب دی هلته امام ابو حنیفه فالوور نه هغه امام حنبل چې دی هغه فالو کېږي. د سني طبقه چې ده د امام ابو حنیفه دا صرف په ایشیا کې ده او په ایشیا کې هم دغه د ساوث ایشیا ریجن په دا کې دی. سوال دا دی سر که موږ د دوو دورو کمپیریزن وکړو هغه مسلم انلایټنمنټ دور د اوس پوسټ ماډرن یا کنټمپریري دور موږ موازنه وکړو په کې خصوصا مثال د ابن خلدون او د مقدمه د واچو سر دا ما کتاب وختي وایي په کې د علم وسط بیخي ډیر دی
د مختلف علوم لکه علم الفلکیات، علم النجوم، علم الهیات، دارنګه مختلف علوم د تذکره او تعارف کړی دي. نو د اوس دور دغه دور په مناسبت سره چې کوم ریسورسز دغه ډیر زیات دي، رسایي ډیر زیاته ده. نو زموږ دور په هغه په معیار دغه مطابق دغه معیار او د مقدار په مطابق انټلیکټس ونه پیدا کیږي او اکسپوزیز دغه څه زیات دي. دې وجه څه ده؟ بالکل زبردسته. دغه ریسورسز خو زیات دي بالکل ستا، مګر ته به دا وګورې چې دغه ریسورسز چې کم موډ دي کم میتډ دي د هغو د استعمال طریقه یې موږ ته نه معلوم. اوس موبایل خو هر څوک لري، لیپټاپ هم لري، زه خو همسې نیټ جدید سیسټم به لري، مګر د هغو د استعمال په طریقه نه پوهېږي. هغه چې کوم خلک چې په هغه زمانه کې وو، علم چې وو هغه ډېر محدود ولو، د خلکو لاس ته یو کتاب چې به بیا سفرونه به یې کول، شپې به استېرولې. هغه ته به ویلي چې امام بخاري چې حدیث کتاب لیکي تر کومه ځای 14 کاله د خالي په سفر کې تېر کړو، لاړې 3000 کې و 4000 حدیث راټول کړو. هغه هم د ډېر چانټ بعد او پاتې شو د هغو زمانه کې چې هر څه مطلب د یو کلیک وو. هغه زموږ ډاکټر رفیقي صاحب خبره کوله، زموږ د ژوند په مازدیګر کې راغلی، ژوند په سهار کې راغلی. دغه جدید علوم ښایي، یعنې 10 کاله مخکې دا خبره، د 10 کاله مخکې دا خبره کوله. هغه بنیادي شی دا دی چې زموږ ذهن چې دی ظاهره خبر ده، و چې کوم د بیروني میډیا یلغار دی یا د ماډرن چې کوم کلچرل دغه دی ارټیکس په هغه باندې موږ بیخي ډېر دغه کړی دی، انویسټمنټ کړی دی، موږ زیات ډیپینډ پر هغه خوا دی. یعنې که یو هلک ته د کتاب ووایې اوس په لایبرري کتابونه شته، دا لایبرري به د سکولو لایبرري، ما خو په خپل کالج کې یو هلک په لایبرري کې دیندلی، کتابونه پراته دي مګر لایبرري له څوک نه ورځي. او هغه هلکان چې دی بیا 24 ګنټې دا شي سره ډېر نږدې، او دا شي سره بیا ټول دې شي سره نږدې نه دی، استعمال هم نه دی زده. اوس که ته یو هلک ته وایې چې باید ته به دې دغه خلاص کړه، ګوګل سکالر خلاص کړه، یو ریسرچ پیپر راوباسه، د ده به زموږ طریقه نه زده څنګه خلاصېږي او څنګه ډاونلوډېږي او بیا څنګه ویل کېږي. ایون زموږ هلکان تر دې نه دي پوه چې د ریډینګ طریقه څه ده، د ریډینګ طریقه کار نه لري. موږ پر فیسبوک باندې پر سوشل میډیا باندې ایون یوه تبصره نشو لیکلی، او زموږ تبصره عموما په کوم انداز کې وي، هغه زیات تشدد پکښې وي، خشم پکښې وي، او ایون تر دا حده پورې که مطلب کوشش کوو چې بل ماته ریاکشن راکړي، ریاکټ کړي. نو چیرې وسایل وي، د وسایلو د استعمال طریقه نه وي، یعنې تا سره هره ذریعه آلت وي. اوس زموږ اګریکلچر سیکټر دی، هر شی شته، مګر زموږ اګریکلچر هغه پر کنونټ طریقه باندې، هغه کنزرویټیو میتود موږ اګریکلچر کوو، هغه پروډکشن دی، هغه طریقې کار دی، وسایل شته، د دې څه شک نشته. په کار خو د هغه وو چې زموږ د موجوده انټلیکچوال خلک وو یا تعلیم یافته خلکو یا د علم او ادب سره نږدې خلکو، هغو تر هغو خلکو زیات کار کولی. نوي فلاسفرز ته د کتاب وو ایډورډ ډبلیو سعید کتاب دی اورینټالیزم، هغه صرف دغه د ستا پر سوال یې څه لیکلی دی. هغه د مشرق و د مغرب، علامه اقبال وایي نه مشرق سے بیزار نه مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشاره کې هر شک کو سحر کر. دغه کتاب موضوع دغه ده، او ستا سوال بالکل هغه دی چې دی په دغه شي کې دی پر مسلمانانو باندې تنقید هم په دغه وجه کوي. ایډورډ خپل مسلمان دی، په یورپ کې د اورینټالیزم کتاب په دغه لیکلی دی چې د قدیم دور مسلمانانو او د جدید دور مسلمانانو تر مابین څونه غټ ډیفرنس روان دی. دا ټایم موږ یو مسلمان داسې نه لرو چې هغه یو ډکشنري لیکلی وي، یا موږ د اوس چې کوم نوم چومسکي دی دغه محتاج یو، یا د بل دا رقم چې نوموي موږ د هغو محتاجان. خپل زموږ هېڅ کنټریبیوشن نشته، بس موږ پر هغه زاړه علوم باندې که فخر وکړو، ټیک ګزاره کوي، ماډرن کې موږ سره په لاس کې شی نشته. سر یو بل سوال دا ولو چې د پر عقل او پر ریزن باندې یو وسیع تبصره کړې په خپل کتاب کې. سر ستا مطابق د ریزن یو کنکلوزیو ډیفینیشن چیست دی؟ سر د عقل او د ریزن، د عقل چې مطلب ریزن مش ورته ریزنینګ چې دی، ریزنینګ جی جی ریزنینګ خو زما په انداز کې علم ته به ویل کېږي، علوم ته به ویل کېږي، یو لاجیک ته یو ریزنینګ دی. ته و د چی شي د ډیفینیشن ما د عقل د سر د عقل جی یار عقل خو درس خپل تعریف ته زما ما جی ته سر صاف پرسنل. اوس نو زه فلسفر نه یم، نه مې دومره فکر نه مې دومره سوچ دی. زه دا وایم چې یار عقل د یا فکر یا د سړي چې کوم ذاتي خیال دی، هغه دا معنا ده چې یو سړی یو شی ته وګوري، ابزرو کړي، بیا د انصاف او د مساوات پر کسوټي باندې هغه کښېږدي چې either what is right what is wrong. زما په خیر خدا دی. وعلیکم سلام. دا اول سر دا خبره کوي چې په معاشري کې هغه مضبوطه معاشري دي چې هغه کې مختلفې رایې د خلکو
مختلفې مختلفې رایې د خلکو ډیفرنټ سوچونه د خلکو جلا تینکینګ مطلب زه ستا د فکر سره اختلاف لرم زما خپله رایه ده ستا خپله رایه ده نو هغه معاشرې په ظاهره ښکاره کېږي چې هغه مضبوطه معاشرې دي هغه پرمختګ کوی شي ور بیا بر دی خبره د عصبیت ښه کوي نو چې مختلفو معاشرې کې هغه پرمختګ کوی شي هغه کې خو اختلاف راځي بیا د قومي مسلې لپاره دا خلک دا معاشرې څنګه راټولول پکار دي دا څنګه دی کوم نظر ورته ډېر ښه دا خبره تا چیرې د اوس ما دا خبره وکړله چې باید د خلکو رایې کې فرق وي ذاتي طور پر زه خپله وایم چې زما څونه مطابق زه هماغه معاشرې پرمختګ کوی شي چې هغې کې مختلفې رایې د علم رجحان یې چې علم رجحان یې نو چې ګره پر یوه شي باندې فکس چې دا شی سم دی نو دا خو د خلکو تینکینګ دغه ختم شو کریټیویټي ختم شوه وګوره پر یوه شی راغلو و د ګورو سوچ یو شو ګر سره جمود پکې راغلی داسې ستا چې کوم د عصبیت پوینټ دغه کړی و چې باید چې دغه یو قوم عصبیت ولري کله دی عصبیت ولري دی ترقي کوی شي دا باید دلته عصبیت چې په دې کې راځي په دې خلکو کې مختلفو رایې خلک دي د هر چا رایه مختلفه ده ټیکس دغه و د دې عصبیت مابینځ کې یو کنفلیکټ دی محسوس شي د چې کوم د عصبیت نظریه پیش کړې ده هغه د یو شی جنسلی د انسان ذاتي فکر او خیال جنسلی د ویلې چې احساسات او جذبات چې کوم هغه سایکولوژیکل نفسیات دي سایکولوژیکل میټرز دي دی وایي که مطلب وایي کوم ته مسله پیښ شي یاره دا مسله موږ څنګه حل کوو مسله به څنګه حل کوو بیا به هغه کې د اخوان ورڅخه مثال ورکړی دی چې دغه مسلې د حل طریقه دا وه چې د هر عمر خپل یو کمیونټي وله دغه ایج او دغه ایج دا به سلکشن سلو هغو مابین به دا موضوع کښېږدوله بیا پر دا موضوع اوس وګیږي دا موضوع چې به ووتله بیا به د اینډ اف د ډے چې و دغه بیا راوایسي رزلټ بیا راوایسي بیا به د درو سرو دماغونه درې سره جلا جلا ایج والا و 20 ایج والا و 40 ایج والا و 50 ایج والا و د دې درو سره کمپیریزن به وکړي چې ګردو ښه دغه مشوره او تجزیه و او بیا اپلای کړه مسلې په حواله سره دا لیګر په هندوستان کې چې کوم هغه سر سید احمد خان چې کوم لیګر کالج جوړ کړی و په هغه کې هم ډیبیټینګ کلب ولو ډیبیټینګ کلب و د 12 چې کوم منشي فاضل منشي عالم پښتو دا دوه ډیګری نه کېدل د دې دوه طبقو ارقام به راکستو بیا په ډیبیټینګ کلب کې شنول بیا به چې د پر ایگزیسټینګ ټایم چې کومې ایشوز به د مسلمانانو ته چې کومې ستونزې رامخته ولې د انګریزي دور په حواله د سیاسي دور په حواله د تعلیم په حواله هغه به کښېږدول پر هغه بیا دې بحث سر کوي چې د دې حل به څنګه راباسو مختلفې رایې خو فرق د هغه ستا مختلفې رایې او دا یوه سرته راوړه اوس که ستا رایې دا رقم وي ته پر یو چوک ولاړ یې بل پر بل چوک ولاړ یې ستی رایې مختلفه وي نو ته خپله رایې څه خبر نه یاست پر سره ستی دوه رایې سره یو ځای کې سره کښېونئ چې د کومه ښه رایه وله هغه ایکسپټ شي که ته ما درته وویلې ما یو په یو وطن په بل وطن کې یاست نو پر یو غر بل غر سره کښېنئ بیا خو نو ګر سره چې هر څو رایې سره یو وي معنا نه لري که جلا جلا خو بیخي معنا نه لري یا اختلاف ګوره چې په کومو احترام دغه سلو چې مرتي سره کښېناستلو بس دغه احترام سلو نو نیوي نو هغه خو دغه حل خو نه دی په لاس راکړی هغه خو ما دغه جلا حل یې په لاس راکړی چې دا به څه څنګه حل کړې خو دغه مسله د موږ ګایډون پر دغه باندې دی وایي چې د معاشرې د مهذب یا د خلکو زموږ سره ناست زموږ ته د مهذب یا د سیویلایزیشن هونه هغه ول چې نه دا ده چې خپل ځای نه خپل ځای ناست اوس کومه خبره چې ته په خوله کوې نه اوس که دا رقم موږ په وټل سره کښېنو موږ سره لیندلي دي چې خلک مجلس سره کوي زه راغورځي ګرځي اول ته وته زما غواړه اول بیا ته زما غواړه په د زما واوره په ستا واوره کې داسې حالت سره ورسېږي چې کله بیا که جګ پروت و که پیاله پرته وله نو خو د هغه ته احترام وایي خپل ځای ناست یم چې کومه خبره په زور کېږي هغه یې په خوله هم کېږي یعنې وایي که د لا ضرورت دي نو د غاښ څه ضرورت چې خلاصوي ټیک شو اوس اختلاف به څنګه ختموي په خلکو به احترام ټمپرمنټ به څنګه راولي صبر او تحمل به څنګه راولي دا پر ایگزیسټینګ ایجوکیشن سیستم باندې تعلق لري دا رقم ناست چې څونه خورول کېږي په کلیو کې په دیهاتو کې پر یو چوک بل چوک ناست راغلی چې دلته کښېني یعنې هره طبقه چې دلته کښېني چې د هغو سره کښېنو ما درته وویلې چې زموږ میجورټي طبقه چې د هغه نوجوانان دي هغه سکولونه دي کالجان دي یونیورسټیز دي چې دغه خالي ځان چینج کړي د هر حواله باندې د عصبیت په حواله د سوشل سویکس په حواله د سوشل ګیدرینګ په حواله دوی ځان چینج کړي دغه ډېر غټ چینج راولي په معاشره کې کم سے کم
دا خو معلوم وي چې یاره د نور څه به دا توقع نه وي کم د چې کومه توقع کېږي جی سر زه چې ورته ګورم د ابن خلدون فلسفه او پاکستان ډېر ولټ روان دی زموږ معاشره زموږ پاکستان باید چې موږ نه کوو بدلته منشن زموږ معاشره موږ منشن سر دا وایي سټیټ چې دی 120 کاله اول 40 کال کې د سټرګل زیاتې قرباني زیاتې دویم 40 کال کې د دې طریقې کوسیانې درېیم کې بیا نسل چې دی هغه اختلافات وکړي د خپل پلار نیکه داسې بیا دی غلام کېږي زه چې ورته ګورم په اول 40 کال کې سر نه سټرګل معلومېږي نه قرباني معلومېږي نه دغه معلومېږي په دویم 40 کال کې نور رشوت و سود و قتل قتال زیاتېږي درېیم څلوېښت کال چې زه ګورم سر د نوی نسل ماشاءالله په تعلیم کې هم زیات دی په معاملاتو کې هم د هغو زیات دي ورغواړي چې لږ د معاشرې اړخ بدل کړي د ده فلسفه او زموږ معاشره ډېر ولټ نه ده بدل روان اوله خبره خو دا ده د سلطنت په حواله درې خبرې کړي درې قسمه سټیج ده بیانه کړي ول دوی چې دا کومه خپله تیوري بیانه کړې ده چې 120 سال هغه عمر دی نه هغه د موروثي سیاست خبره کړې ده بیا دویم ماته د ویل مال دویم د چې د سټي سټیټ خبره کړې د مدني ریاست بیا درېمه د خلافت خبره کړې د خلافتو دا په حواله د ګس بالکل خبر نه ده کړې د خپل کتاب کې همیشه د شکم شي ډسکس کړی دی فوکس کړی دی هغه ملوکیت مونارکیزم د ډسکس کړی دی وای د مونارکیزم کې چې کوم هغه خاندانی طرز حکومت نه د یو خاندان حکومت راځي او ظاهر خبر ده یو خاندان په یو فیملی کې په یو ډایناسټي کې هغه سرکولیشن سرخي پلار دی اول نیکو بیا زوی و بیا دابل زوی دی بیا دابل زوی دی په دغه والا بحث کوي چې د عمر 120 سال دی دی چې د کوم معاشري خبره کوي هغه 400 کال مخکې ولا دی د ریاست او د سلطنت والا به کله غلط کېدای شي مطلب ډېر شان دی چې هغه دغه د وس معاشري سره تعلق نه لري چې کوم خبره کوي مګر دا کوم خبره شته کې دا خو نیشن سټیټ دی بلکې نیشن سټیټ هم دا یو ریلیجیس سټیټ دی او د خپل کتاب کې وایي خپل د خپل محتمه کې وایي چې د کوم مذهبي ریاستونه دي ریلیجیس سټیټس دوی د هغو سره مستقبل ستنه د هغو سره مستقبل ستنه چې کوم ریلیجیس سټیټ مذهبي کوم ریاستونه پر مذهب د مذهب پر بنیاد باندې دی جوړیږي ولې چې کوم ټیم مذهب چې دی هغه یعنی دوی وایي هغه دغه ویل دی توماس هوبز چې مذهب د انسانانو کې دی د ریاست مذهب نشي کېدلی چې کوم ټیم ریاست هم اسلام راوړي یا عیسایت ریاست هم عیسایت قبول کړي یا ریاست هم هندوزم قبول کړي یعنی یو مذهب قبول کړي په دې پوه سنو چې بیا ریاست په عوام کې سپک نه راغلی هغه فرق بیا ډېر زر چې دی خطر ما خو درته ویل مال د ابن خلدون په سوشیولوژي کې ورته وګورئ زموږ ډیکلاین شروع دی نو ډیکلاین شروع مزه پیزي څه پاتې دی اخر سوال دی سیشن به ختم کو او بیا ستاسو لپاره موږ کتاب لرو د زموږ دغه خو به از توفه هغه سوال دا دی چې سر د کوم کتاب لیکل دي دا د سلطنت په دور کې د لیکل دي زره د کشنی ریاستونو لیکن دا ټیم دنیا چې د ګلوبل ویلیج ده یعنی موږ که د سټیټ خبره کوو موږ یو څوک خپل وجود په واره ثابتو دا یو جلا سوال دی چې هغه د سلطنتو د دور چې کوم تیوریان د پیش کړی دي هغه دور د لیدل دا په د ګلوبل ویلیج باندې موږ څنګه اپلای کوو چې دلته باباګان صرف 15 دانې دي دا خو د مشکله سوال وکړي زه خو چې په زمانه کې چې کوم دغه ژوندي دي کالبرټ سپنسر ژوندی وي کاګست کونټي ژوندی وي یا جسټنس ژوندی وي مزو خو هم د جواب نه وي درکړی چې د سلطنت نظام ورڅنګه فالو یعنی کې د چې کوم د تیوري اف سټیټس یا تیوري اف ګورنمنټس ته وته وایي چې پر کرنٹ ټایم ورڅنګه اپلای ګلوبل ویلیج باندې د ګلوبل ویلیج په حواله باندې تقریبا زه چې کوم ورته ګورم اول به موږ معاشره جوړو سوشل پروسس چې سوشل پروسس تا سٹارټ کی بیا د سوشل پروسس بعد چې د معاشري سوکه زره معاشره خوستنو معاشره په هر دور کې ولا د بابا آدم د زمانه زموږ د وسره دي معاشره په هر صورت په هر دور کې وجود درلودي ریاست دی بعد وجود پیدا کړی کته وز غواړي چې مطلب د دې چې کوم سټرکچر دا چینج یو بل شکل کې ریاست جوړ شي هغه تعلق د معاشري سره لري چې د معاشري نیچر د معاشري موډ سره کمی د معاشري ټریک سره کمی دا پر کوم ټریک روان دی دا بیا تر هغه ډیسټینیشن ځان رسوي کته د معاشري ټریک دی هغه یو سیولایزه جوړ کې لکه څنګه چې دی وایي چې کوم دی سوشیولوژي اف لیډر چې ورکی زینا به زینا طریقې یا چې کوم سوشل ګیدرینګ یا کولیکټیو ډیکورم چې دی ورکی کته پر هغه طرز باندې ولاړ شي نو کې دی سي د خپل جمهوریت خلاف دی دا ول خبره درته وکم کمه کاولی سي کا اچاریا چانکی سي او ابن خلدون سي د جمهور خلاف دی یعنی د ډیرو حکمراني خلاف دی چې ګرځي حکمراني وکړي د حکمراني وای صرف د قابل خلکو کار دی علماء او د فضلا کار دی هغه په اسلام کې د اهل حل وقت کار
په موجوده دور کې د نوي په ګلوبل په د موجوده چې کوم اگزیسټینګ سټیټ کنډیشن د پولیټیکل سیستم په دې کې د فالو کول تعلق صرف او صرف دغه سره لري د سوشیالوژي سره لري چې ته به یو ښه معاشره جوړوي او د سوشل پروسس به راتېروي او ښه سیویلایزیشن به جوړوي د ښه سیویلایزیشن نتیجه چې بیا د ښه ریاست کېدای شي تا ته به یو ښه ریاست درکړي یو ښه نظام حکومت درکړي یو ښه مملکت به درکړي ادروایز که ته وایې چې یا د چې کوم تیوریان دا راواخلې ما دا ټول د ده تیوریان چې د تعلق په پولیټیکل سیستم کې یا پولیټیکل ساینس کې د صرف او صرف حکمران مخاطب کړی دي چې حکمران به دا رقم حکمران به دا رقم او د بل شي ما څه ویرسلو د خپله وایي چې مطلب د ریاست فیډرل سیستم یې پارلیمنټر سیستم هغه جلا خبرې دي دی وایي ایټلیسټ کم کیپیټل یا دارالسلطنت دا به دونې مضبوطه وي چې ګرده ریاست تباه شي مګر دا نه تباه کېږي که تاسې وګورئ که بنو امیه دور دي که عباسي دور دي یا عثماني دور سي ډېر داسې جنګونه کې به د دوی شاوخوا علاقې اوس بیا تباه کېدلې مګر تر اخره دمشق هم روغ و بغداد هم روغ و او بیا چې انقره وه دا هم تر اخره روغ پاتې شول د دوی کوشش دا و چې کوم کیپیټل دی نه دا مضبوط تر وي.